او حدیث مبارک دا واورا امام بخاری په بخاری کې امام مسلم په مسلم کې صاحب د مشکات په مشکات کتاب الایمان کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی. ګوره معاذ ابن جبل فرمائی معاذ ابن جبل کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل فرمائی وچ یو ځل زد حضور مبارک په خر مبارک باندې هغه تا یعفور نوم به صحابه د حضور علیہ السلام دغه سورلې ته اخیشته حضور مبارک پس شاته په سورلې باندې ناس کوم حضور مبارک مخ کیو او زور پس شاته ناستم سبختورو معاذ ابن جبل د مبارک فرمایي چې د زماو د حضور مبارک په منځ کې د کجاوه چې کوم په زناور باندې برکه خودیش د اغه لرګایو سره په منځ کې چې حضور مبارک ورته ډډه والے وا مخ کې نروستو او ز شاته ناستم ما په لاس باندې داسې نیولو بس د کجاوي د لرګای د زماو د نبی علیہ السلام په منځ کې نور دومره نږدې پسې شاته سورو ما پیغمبر علیہ السلام پس وچ ماتیو فرمایل نبی علیہ السلام یا معاذ اے معاذ اتدری ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حضور مبارک ماتو فرمایل معاذ مبارک ته په دې باندې پوهیږي چې الله حق په بنده باندې سره او بنده حق په الله باندې سره ته په دې پوهیږي وچ ما ورته فرمایل الله ورسوله اعلم الله دا غیر رسول خپوي ما ته خو پته نشته چې د بنده حق تفضلی فضل والا حق د بنده پر رب سره او رب می حق په بنده سره نشته راته دا پته حضور مبارک ورته فرمایي زیدر ته خایم حضور مبارک ورته فرمایي چې حق الله علی العباد حق د رب په بنده باندې هغه دا دی چې لا یشرکو به شیئا یعبدوه ولا یشرکو به شیئا حق د رب په بنده باندې دا دی چې ټول عمر چې کا پزمکه باندې دا به د رب بندگی کا رسول الله فرمایي او خدای پاک سره با شرک به ور سره نه کا او د رب بندگی بکا چې څتا بندگی دین وای څتا بندگی اسلام وای چې ما تاسو په پوي کړه پاګه باندې بس د رب بندگی بکا رب سره به شرک نکا دا د رب حق دی په بنده باندې دا حق دی نو زما استاد دا بندگی دا د رب حق دی مو پتا باندې چې کو بیا خو ما تا نه کړی نم کړی بیا معاذ ابن جبل ته فرمایي چې کله بنده پزمکه بندگی د رب وکا او رب لګیای کیا تا ته بیا پتشتا چې دغه بنده بیا پر رب باندې څه حق دی ورته فرمایي نام را ته پته نشتا چې معاذ ابن جبل چې کله انسان پزمکه باندې چې څنګه حق دی د رب د بندګۍ او هغه بندگی وکا بنده پر رب باندې بیا دا حق دی چې په ورځ د قیامت باندې به دغه بنده له عذاب نور کوي جهنم له بنزي دا بنده به رب لا یزال سیده ډایرکټ جنت ته داخلي دا حق دی ها دا د بنده حق دی تفضلی پر رب باندې چې زما بندگی وکړه د ستا حق په ما باندې بالکل دا جوړ دی جوړږي چې په ورځ د قیامت باندې به رب چې الله يعذب رب دغه انسان له عذاب نور کوي دا انسان به جهنم له نه بوزي دا به ډایرکټ رب لا یزال چرته بوزي جنت ته د زما استاد د دنیا پزمکه بندگی دا د جنت ضامن دی ضامن چې انسان به جنت لزي نن زما استا کوم طرف ته روانه سلو زر کسان د زما استا مړشیم نو داسې په یقین باندې نشو ویلای چې دیبا اصحاب الیمین کی وخی طرف بده تلې څه پته لګي د ګناهونه دانا فرمانه خو بندگی نشته صفا خبره د انسان ولی شپ کیږي نه صفا دی وای چې شفتالو مونږ تاسو یره جی دا کوم او یره جی کا هغه کایم غلط یا کوي او یره جی کا دا کایم غلط یا کوي ولی دا وای چې اکو مو دا کوم دین غم نشتا
बंदगी गम नश्ता कसम दे मूंगो तासो को दुनिया बांधे मयन खल्क यू प माल बांधे मयन खल्क यू रब इताअत न तख्तु रब इताअत न तख्तु द शैतान पे इताअत और दाग प नक्श कदम बांधे रवानी यू लास नी निवली यू खुश दुमरा तपतवी च सोक शैतान लास न निवले रे द अगस्टा प और द जहन्नम के रे और चाच रसूलुल्लाह इत्तिबा करे द रब बंदगी अकड़े द अगस्टा जन्नत ते दयात करे च दुमरा तपतई